ستاسو موبایل خو هیک شوی نه دی، د 50% کسانو موبایل هیک شوي دي، خو هغو ته دا پته نه لګي چې زمونږ موبایل چې دی دا هیک شوی. مونږ خو خالي هیک دی ته وایو چې زمونږ اکاونټ چې دی دا بل کس ته لاړ شي، یا دغه شان زمونږ ډیټا بل کس ته لاړ شي. زه چې درته کومې نښې ښیم نو په هغې نښو کې به تاسو ته پته ولګي. د زیاتر کسانو موبایل چې دی دا هیک شوي دي، خو هغو ته پته نه لګي. او له دې نه تاسو ځان بچ کولی څنګه شئ؟ که ستاسو موبایل هیک شي نو تاسو به ترې ځان بچ کوئ څنګه؟ ځکه ځینې داسې هیکران چې هغه ستاسو اکاونټونه چې دي دا هم هیک کوي. تاسو به ویډیوګانې کتلې، اکثر ځینې کسان ایزي پیسه کولاو کوي، یا دغه شانتې د بینک ایپس کولاو کوي. د هغو د بینک د ایپس نه چې دی دغه شانتې روپۍ وځي، هغو معلومات نه ورکړي او بیا ترې هم روپۍ وځي. نو زه درته طریقې ښیم چې دغه طریقې تاسو استعمال کوئ نو ستاسو موبایل چې دی دا به د هیک نه چې دی دا به وځي. بل لا که پارټ ټایم هیک کېږي نو تاسو پارټ ټایم باندې چې دی هغه کټ کولی هم شئ. که دغه شانتې تاسو نیولی نو ستاسو موبایل چې دی هغه مکمل ډیټا چې دی دا به ځي. خو ځینې دغه دي او ځینې داسې دي چې هغه اکاونټونه نه راوکاږي، خو بیا هم ستاسو موبایل چې دی هیک دی او د هغې کسانو په قابو کې چې دی ستاسو موبایل نو هغه درې نښې چې دی دا راته یم. اولنۍ د ټول نه غټه نښه دا ده چې کله ستا د موبایل بیټري چې دی دا په جیب کې دننه ختمېده نو ته پوه شه چې زما موبایل چې دی دا هیک شوی دی او په دې کې دننه کار چې دی دا سټارټ دی. یو خو ما تاسو ته هغه نښې خو ولیدې که نه چې دغه د غلطیانې کوي نو ستاسو د موبایل بیټري به ختمېږي. یو هر سره پکې بند مکمل لګئ او بیا هم ستاسو د موبایل بیټري چې دا ختمېږي نو تاسو پوه شئ چې ستاسو موبایل چې دی دا هیک شوی دی او په دې کې دننه څوک کار کوي. دغه شانتې دویم نمبر نښه چې ده، دویم نمبر نښه دا ده چې ستاسو د موبایل ډیټا چې دا به خوړلی کېږي. د موبایل ډیټا یا ستاسو وای فای سره لګېدلی نو هغه وای فای خو هم هغه استعمالوئ، خو ستاسو د موبایل ډیټا چې دا معمولي شانتې چې دی دا به خوړلی کېږي نو ستاسو موبایل چې دی دا هیک شوی دی. که دغه دا دوه نښې پکې نو بیا هم ستاسو موبایل دغه شی. بل لا که دا موبایل تاسو راغستی دا ستاسو په جیب کې پروت دی او دا تاسو راولی او دا एकदम ګرم وي نو ته پوه شه چې ستا موبایل چې دی دا هیک شوی دی او په دې کې دننه کس چې دی هغه لګیا دی. تا ته دلته پته نه لګي چې زما موبایل چې دی په دې کې څوک لګیا دی، دغه شانتې به تا ته نارمل موبایل ښکارېږي، خو دننه به پکې هغه خپل کار کوي. اوس په ځینې کسان و چې د دې پته څنګه لګي چې ته د 50% کسانو موبایل چې دی دا هیک شوي دي. نه 50% دا چې مې درته ووایي که نه تاسو به کتلي اکثر ځینې کسان چې موبایل راواخلي به د سکرین ورته اشتهار راشي، एकदम ډایرکټ ورته اشتهار راشي یا نوټیفیکیشن چې دي دا ورته راځي. اشتهار چې راځي نو دا هم هیک شوی، هغه ستا رقابونه چې دی ایستلی په مخ هغه اپلیکیشن چې دی هغه تا ته اشتهار چې دی دا رالیږي او خپل دغه چې دی هغه جوړوي، لکه خپل ډالر چې دی ستا په دې سکرین باندې چې دی په دې باندې جوړوي. نو دغه هم د هیک کېدو یوه نښه چې ده دا هم ده. نو چې کوم کسانو چې ما تاسو ته ووایي 50% دي نو په 50% کې دغه راځي، د زیاتر کسانو په سکرین باندې چې دی اشتهار راځي نو هغه هم ستاسو په قابو کې نه وي نو دغې ته هیک کېده وایي. ځینې هغه بیا ستا اکاونټ ته وردننه شي نو ستا اکاونټ چې دی دا هم هیک کوي. نو تاسو به کوشش څنګه کوئ د دې نه به بچ کېږئ څنګه؟ د دې نه بچ کېده دا دي چې تاسو به فضول اپلیکیشن چې دی دا موبایل ته نه انسټال کوئ. هر کله درته پته ولګي چې موږ دا اپلیکیشن انسټال کړو زموږ د موبایل په سکرین باندې اشتهار ترې راغی یا زموږ په موبایل کې مسله راځي، موبایل ګرمېږي، بیټري چې دی دا خوړلی کېږي، هغه اپلیکیشن چې دی هغه د موبایل نه ختموئ. بل داسې نامعلومه اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې مه انسټال کوئ. که هغه تاسو انسټال کوئ نو تاسو ته به دغه قسمه مسلې چې دي دا به تاسو ته راځي. بچ کېده چې دی هغه هم دغه طریقه ده. بل لا که تا ته پته ولګېدله چې زما موبایل هیک شوی دی او بیا هغه کار نه کوي، هینډ شوی لکه بیا هغه خوځېږي نو ته به فورا خپل موبایل چې دی دا به بندې. فورا چې ته خپل موبایل بند کړې نو هیکر هغه رسوي چې دا هغه ستا د موبایل نه چې دی کټ شي. ځکه د دې نه مخکې یو کس ویډیو کړو هغه زما د موبایل نه چې دی روپۍ وتلې وې، ما پکې ډېرې ګوتې والې خو واپس نه راتلو. ته به اپلیکیشن په دغه وخت کې بیا نه کولی موبایل چې دی دا به ډایرکټ بند کړې چې بند یې کړو نو هغه به د دې نه رسوي چې دا هغه به کټ شي. موبایل چې هیک کېږي نو هغه هم د انټرنیټ په تور باندې هیک کېږي چې انټرنیټ ورسره نو هیک کېږي. چې انټرنیټ نه ستاسو په موبایل کې نو بیا ستاسو موبایل چې دی دا نشي هیک کېدی. نو په دغه طریقو چې دی تاسو ته بچ کېدی شئ چې په نامعلومه لینکونو باندې به کلیک نه کوئ، نامعلومه اپلیکیشن باندې انسټال کوئ او انسټال یې وکړو او تاسو ته پته لګي چې دغه مسلې راځي اپلیکیشن فورا چې دی د خپل موبایل نه ختموئ.